دلته راوړه خیر دی دلته راځه ته دې خوا راشه تاسو ټولو ته اواز در رسېږي د لوډ سپیکر دا کم تفصیل نه مناسب ده په دې کتاب کې شته دی دا سیف المناظر چې په دې کې لکه معمولی کټوړواله راغله دی خو نور دا تفصیل پکې شته دی بیا هغه مطالعه کوئ ورته یو کتاب ما ترواله سیف المناظر بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته پرون د مناظره مجادله مکابره تعریفات تفصیلا ذکر شو پر په مثالونو سره دغه تفصیل مونږ وایو تاسو هغه یاد کړئ دي ماشاءالله نن دویم نمبر سبق مونږ وایو بخاری التور شي کسر ولګ ابو حنیفه بوی راي ولا نن دویم نمبر سبق تاسو به کتلی توجه وکئ ماته په هر مقدمه کې یو مدعی وی بل فریق مدعی علیه وی مدعی تاسو علماء ماشاءالله په پیژنې مدعی داوا کوونکې مدعی علیه په چا باندې چې داوا شوی دا اوس په هر فریق کې یو مدعی وی یو مدعی علیه وی او یو د دیو په منځ کې داوا وی یو مدعی وی بل مدعی علیه وی او دریم د دیو په منځ کې داوا وی په هر مقدمه کې دا مدعی علیه او داوا د درې سيزونو کېدل دا ضروري سيزونه وي دا عدالتونو کې دا په مناظرو کې دا په ټولو سيزونو کې کله چې مسله راشي اول کار د مناظر دا دی چې دا او پیژنې دا معلوم کړي د تعین او کې چې زمونږ کې مدعی څوک دی مونږ کې مدعی علیه کوم فریق دی داوا صدا اولنی مجلس کې په دې درې خبرو باندې ضروری بحث کیږي ځکه چې به یو مقدمه کې مدعی نه معلوم مدعی نه معلوم نو دا بزی شي دا بزی یو جګړه شور وي ځکه چې مدعی معلوم شي بیا دا پته لګيږي دلیل به مدعی پیش کړي مدعی به خپل ډیوټیانی پیژنې دغه مطابق چلیږي مدعی خپل ډیوټي پیژنې دغه مطابق چلیږي او داوا معلوم شي نو دلیل د داوی مطابق پیش کول ضروری وي او دیو جن محترمو په هر مقدمه کې تعین د مدعی تعین د مدعی دا اهم کار دی او دا مخکې مجالس د مناظرې مونږ وایو نو دا د مبادیات په مجلس کې کیږي دی باب کې مناسب مدعی د دې مشهور سلور تعریفات دي تاسو ماته توجه وکړئ به اعلان دی وایو ان شاء الله اول نمبر کوم چې فنی مناظره کتاب رشیدیه کړی دی اگر المدعی من نصب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل او التنبیه توجه وکړئ ماته المدعی من نصب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل او التنبیه دویم تعریف د دې مشهور دی المدعی من يثبت امرا زائدا دریم نمبر تعریف دی المدعی من اذا ترک ترکا سلورم نمبر تعریف دی المدعی من یخالف الظاهرہ ٹھیک شو دا سلور تعریفات د چا شو وای د چا شو راځي تفصیل کو کتاب ته ګورئ المدعی د مدعی مشهور تعریفات نمبر 1 المدعی من نسب نفسه مدعی هغه څوک دی چې د قائم کې خپل ځان لثبات الحكم د پاره د ثابتولو د حکم د پاره د دې د خط توجه وکړي د پاره د ثابتولو د پاره د ثابتولو د بالدلیل په دلیل سره وي ته ګوري دا حکم چې په دوه قسمه دی دلیل حکم شرعي چې ورته ویلږي حکم منطقي نه مناسب کله چې په شرعي مسایلو باندې بحث وي دلته و بیا حکم شرعي مراد وي چې موږ ورته فقهای کرام هغه په دوه حصو کې تقسیم کړي دي یو ته جایز ویل کی دویم ته ناجایز ویل کی د جایز دلان دی بیا اقسام دی فرض دی واجب دی سنت دی مستحب دی وغیرہ وغیرہ مباح وغیرہ او د ناجایز دلان دی بیا اقسام دی حرام دی مکروه تحریمی دی مکروه تنزیهی دی فاسد دی زبسی دغه سي مناسب دغه اقسام دی نو د حکم شرعي ګوره کلم چې د خبر بیا واوري د مناظرې کوم تعریف د مدعی کوم تعریف چې مونږ کوو پدې کې حکم چې کوم راځي د حکم نه حکم منطقي نه دی مراد د کله په شرعي مسایلو کې بحث وی کته یو فن کې باس کې خو جدا خبره ده ټیک درغه حکم ورنه مراد شي
خو چې کله ته په شرعي مسایلو کې بحث کې نو دلته به کم حکم مراد وي حکم شرعي به احکام شرعیه په څو قسمه شو ابتداءً په دوه قسمه نمبر 1 جایز نمبر 2 د جایز دلان دی په جدا اقسام دي د ناجایز دلان دی جدا اقسام دی وجه یاد وساتئ کله که مدعی په یو دعوه کې حکم نه لګولای نو په تر مدعی تعریف نه صادقېږي کله که یو مدعی حکم لګولای دی خدا حکم مجمل دی مبهم دی بیا په تر مدعی تعریف نه صادقېږي توجه وکړئ راته خبرې ډېر د اهمیت قابل دي اول نمبر اوس غیر مقلد دي تاسو سره مناظره ده و ير رفع اليدين ثابت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ثابت حکم شرعي نه ده تب ثابت شي زما ثبوت ثابتو نو ثبوت خو ثابتول دا خو د مناظر کار نه دی د مدعی تعریف دار المدعی من نسب نفسه لاثبات الحكم چې د یو حکم د حکم شرعي د ثابتولو ذمہ داری په خپل سر واخلې دي ته څه ویل کیږي مدعی نو حکم شرعي خو تا نه دی لګول نو ته څه ثابت دی حکم شرعي خو تا لګول نه دی نو څه ثابت دی نو حکم شرعي به ثابت دی اول نمبر دا خبره زوي دی وجنه تور ته سنت وي تور ته واجب وي کم شی ورته غو لګو بس یو خبره دویم نمبر کله کله دا حکم ولګيږي دا حکم مجمل وي مبهم وي مجمل مبهم څنګه وي یاره تاسو به شروع شي تاسو عقاید مشرکانه دي یا یو سیستم ولګي دا رفع الیدین چې دي جایز دي نو هغه دا جایز خو ته دا جایز دی حکم دی کرا نو دا حکم دی خو رته د لاندې اقسام دي ته تفصیلو کې کم قسم دی حکم لګي ځکه ترسو پوری چې تعیین د مرتبه د حکم نه شوي تر هغه وخت پورې بیا دا پته نه لګيږي چې مدعی به د خپل دعوی د لپاره کم قسم دلایل راوړي ورته د فرضیت د لپاره جدا دلیل وي قطعی ثبوت قطعی دلالت د وجوب د لپاره جدا قسم دلایل وي د سنتیت د لپاره جدا قسم دلایل وي د استحباب د لپاره جدا قسم نو تر سو پورې یا دغه سرازی په ناجایز کې یا دا ناجایز دی نو ناجایز دا حکم ولګو خو د حکم تفصیل تعیین د مرتبه په دې کې نشته او تر سو کې پورې چې د حکم شرعي د مرتبه تعیین نه شوي تر هغه وخت پورې مدعی داوا ناقص وي اوس وزت زه مزه لکه کار حرام دی او د حرمت د لپاره براغي مطابق دلیل راوړم زه یو سیستم مکروه هم دغه مطابق دلیل براوړم نو دا به بيخي دا دوه خبر یاد ساتي به حکم چلته به حکم کې مخکې تفصیل کوم ان شاء الله خودل ته سریدز د یاد ساتي لاثبات الحكم ورته هر تر مدعي تعریف نه خبر څه خبره کته وکا المدعي من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدليل او بالتنبيه نو حکم او د حکم نه مراد چون کې زموږ په شرعي مسله کې بحث ته نو د حکم نه مراد څه شو شرعي حکم او د شرعي احکام او جایز ناجایز به د غیلان دي اقسام دي نو چې تر څو پوری تعیین د یو قسم نه شوی تر هغه وخت پوری دا پته نه لګيږي چې مدعي به د کومه مرتبه دلیل پیش کوي ٹھیک شو په شوي بده کنه پوښ دوباره دا تفصیل کوم پوه شو ان شاء الله په کوم څه نه پوهیږي مناسب ماته وای په دې نه پوښ نن ما سبق وایو نه شي ویلې صبر ته په دې نه پوښ موږ به نه پوښ دوباره وای که یو کس نه پوښ خو د کلاس بل کس تور شي تکرار ملګرو تور شابه په پوهیږي ټول نه پوښ ماته وي زما سبق بیا وې ټیک ده خو په سبق بازار وو کوي ان شاء الله لثبات الحكم بالدلیل په دلیل سره کله خبره نظری وا او تنبیه یا په تنبیه سره چې کله خبره بدیهی وا یعنی مدعی اگر چې خپل ځان دی حکم د ثابتولو لپاره مقرر کړي دی حکم د ثابتولو ذمہ داری دی په خپل سر باندې واخلي په دلیل سره کله چې خبره نظری وي او په تنبیه سره کله چې حکم بدیهی وي بیا دا حکم کله اثباتن وي ماته ګورې مناسب کله دا حکم اثباتن وي په صورت د اثبات کې وي کله دا حکم نفین وي په صورت د نفي کې وي دا حکم په څو قسمه وي کله په صورت د اثبات کې وي کله په صورت د نفي ګوره یو سړی وي اثبات په صورت او یره سورۃ الفاتحه د مقتدی لپاره په امام پسې فرض ده واجب ده دا په صورت د اثبات کې ده کله یو سړی وي بغیر د فاتحه نه مونږ نه کیږي دا حکم ده په صورت د نفي کې ٹھیک شو کبه ته ویږي بیا دا حکم کله اثباتن وي یعنی په صورت د اثبات کې وي
لکه یو سړی دعوه کوي چې سورې فاتحه په منځ کې فرض ده یا نفیان وي، لکه یو سړی وایي سورې فاتحه نه بغیر مونځ نه کیږي. دویم تعریف المدعی من اذا ترک طریقه، مدعی هغه څوک دی اذا ترک کله چې هغه خپل دعوه پرېږدي نو طریقه پرېښود شي. دې کې توجه وکړئ، دا یو تعریف به زموږ سره میزان شي، دا به تل کومونګه دا به څه کله کله دغه سوي کنه دا مسله دا قضیه دا ذو جهتین وي، هر فریق من وجهین مدعی وي او من وجهین مدعی علیه وي. لکه اوس ګوره تقلید مسله را واخله، دا ذو جهتین ده، موږ ورته واجب وایو مدعی په دې حیثیت سره، غیر مقلد د وجود نه انکار کوي مدعی علیه دي په دې حیثیت سره. دویم جهت غیر مقلد دې ته شرک وایي، کفر حرام ورته وایي، مدعی دي په دې حیثیت سره. او مونږ دغه حرمت او د شرک ولا حکم نه انکار کوو، مونږ مدعی علیه په دې اعتبار سره. نو دا یو تعریف به مونږ میزان وګرځو، مونږ به ګورو دا تعریف چې کله مونږ صادقه وکنه پټ کوي به مونږ ته پته لري چې مسله ذو جهتین ده کنه ده. مثلا ګورئ که مدعی صرف خپل دعوی پرېښودو سره پرېښودی کېدو جګړه ختمې ده، که د مدعی په دعوی پرېښودو سره جګړه ختمې ده خو بیا صرف یو فریق مدعی بل مدعی علیه، که د مدعی په دعوی پرېښودو سره جګړه نه ختمې ده بیا به مونږ پوهېږو چې هر فریق مدعی هم دی او مدعی علیه، هر فریق مدعی هم دی او لکه احتشام مولوي صاحب دعوه کوي، تاسو نوم نه مونږ وای په حمایت الله مولوي صاحب باندې زما 1 لک روپۍ دي، خبره ما ته رااله. اوس مولانا صاحب کته داو پرېښود یاره زیګت مې لګاو نشته مې ور باندې او جګړه ختمه شوله، اوس پته لګېږي چې دا صرف مدعي دی. یو سړی راغی و یاره امین په زوره ویل صورت دی، اوس په امین ویلو کې اتفاق دی خو په جهر کې اتفاق نشته، جګړه په جهر کې دی. نو که غیر مقلدین په باب د جهر کې د سنتیت داو پرېږدي جګړه ختمه شوله، نو معلومه شوله په امین بالجهر کې غیر مقلد مدعي دی او موږ مدعي علیه. تقلید مسله ده. اوس که زه ورته واجب ویل پرېږدم جګړه نه ختمېږي ځکه دی ماته شرک به بني، که دی ورته شرک ویل پرېږدي زه ورته شرک نه دی چلو ټیک شو زه منم در سره شرک نه دی، جګړه بیا ختمه نه شو هلته ورته موږ څه وایو واجب ورته وایو. نو ګورئ بیا واورئ کله چې د مدعي په حکم پرېښودو په دعوی پرېښودو سره جګړه ختمېده نو بیا به یو فریق مدعي بل فریق به، خو که کله د مدعي په دعوی پرېښودو سره جګړه نه پرې ختمېده نو بیا به موږ پوهېږو چې هر فریق مدعي هم دی او په دې ذهن ورسېدو. که نه یې مستر رسېدل چې نور مثالونه درکړم پوه شوئ. المدعی من اذا ترکت طریقه. نمبر 3 المدعی من دا من ثبت نه دی مناسب، هم یثبت دی. المدعی من یثبت امرا زائدا، دا طالبانو املا لیکل نو دي کې ډېرې غلطیاں دي مناسب. المدعی من یثبت امرا زائدا، مدعی هغه څوک دی چې هغه ثابتوي امر زائد لرا، زائد امر لرا، زیاتی امر لرا. لکه ګورئ مناسب او زمونږ اتفاق دی په امین ویلو باندې، اوس جهر په دې کې ثابتوي څوک غیر مقلد. یا زمونږ تراویح مسله غیر مقلد 6 رکعات مستحب دي، 8 رکعات بدعت ته خپل ځای 8 رکعات سنت دي او 6 رکعات مستحب دي، او د 6 رکعات په استحباب باندې اوس ته زما سره اتفاق کې سنت نه من استحباب کوي منه، خدا 8 رکعات امر زائد دی، غیر سره زنه منم چې دا ته ثابته نو مدعي تشوي. ٹھیک شو، مدعي هغه څوک دی چې امر زائد ثابته. نمبر 4 المدعی من یخالف الظاهر، مدعی هغه څوک دی چې خلاف الاصل دعوه لري، خلاف ظاهر یې خلاف الاصل دعوه لري. لکه ګوره مناسب تاسو مونږ کوي لاسونه په کوم ځای تړئ نامه باندې، نامه نه لاندې، اوس یو سړی راغی په سر باندې لاس وتړو سر باندې، نو دا مدعي د خلاف اصل دعوه لري. ته څه کوي؟ یا زمونږ بالغو کې مناسب دلته په دې هندستان پاکستان بنگلاديش وغیرہ ملکونو کې دلته رب الدین څوک نه کوي، غیر مقلد راغی اوس هغه شروع کو خلاف الاصل داول لري مدعي دی الی اخره. ان شاء الله په مسائلو کې به تفصیل کوخه، هر مسله کې به سلور تعریفونه پټ کو. سلور دویم نمبر راځي مدعا علیه، ما ته ګورئ مناسب دویم نمبر وای، دویم نمبر د دې مختلف نمونه دي، ته مدعا علیه هم ویل کیږي.
مدعا علیه. سائل مناظره مرتبه لګي ځکه چې د سوال کوونکی دیتا مناسب خصم هم ویل کی، دیتا مناسب منکرم ویل کی، ځکه چې ډېر مدعی د دعوی نه انکار کوي. سونمونه شو او مدعا علیه مناسب دته مدعا علیه ویل کی او مجیب ورته ویل کی جواب ورکو. څلور نمبر شي. نمبر 1 مدعا علیه، نمبر 2 سائل، نمبر 3 خصم، نمبر 4 منکر. ٹھیک شو. منکر مو آئے خمولا سے منکر دا اسم مفعول سے غش ولا بیا غلط منکر صحیح ہے، انکار کون کے اسم فاعل سے غبش. المدعی مدعا علیہ، المدعا علیہ من نسب نفسه لنفی. مدعا علیہ هغه څوک دی چې قائم کې خپل ځان د پاره د نفی دی حکم د نفی، یعنی مدعا علیہ سائل مناظر هغه دی چې خپل ځان چې هغه ذمہ داری واخلي، چې هغه قائم کې خپل ځان دی حکم د چې هغه خپل ځان دی حکم د نفی پابند کی. د کم حکم چې مدعی دعوه کړی دا، یعنی ګورم مدعی چې کوم حکم دعوه کړی دی برابر نفی کوي. اوس صورتونه مستقل جوړیږي، زه به ان شاء الله پرایزو کې وایم بیا چې مدعی سره ډیوټي ده، مدعی سره ډیوټي ده، مخکې موږ ذکر کوو ان شاء الله مختلف ډیوټیانې به راغی تفصیل و ذکر کوو ان شاء الله. اوس لکه مثلا موږ وايو تقلید واجب دی، او ته په ذمه دي چې نه پیو کی چې واجب نه دی، د مستقل حکم لګي تقلید شرک دی، په مال عظیم دی زورتا دغه نه پیو حکم دغه دغه حکم. الدعوه دریم نمبر، الدعوه ما یشتمل علی الحکم المقصودی اثباته بالدلیل. الدعوه دعوه ما هغه قضیه ده یشمل چې مشتمل علی الحکم په حکم باندې، المقصود اثباته بالدلیل چې مقصود ثابت ول دغه په دلیل سره. یی کده څه کوم چې لیکل دي ابي الدعوه ما یشتمل علی الحکم المقصودی، دعوه هغه قضیه ده چې مشتمل وي په داسې حکم سره، په داسې مقصودی حکم سره، خدای څنګه جوړیږي ورسره الله علی الحکم المقصودی دا مناسب غلط دی. هغه څنګه چې اول ما وایي هغه سي الدعوه ما یشتمل علی الحکم، دعوا هغه چې مشتمل وي په حکم سره، المقصود اثباته بالدلیل چې مقصود ثابت ول لغوی په دلیل سره، یعنی دعوا قضیره چې په حکم باندې مشتمل وي چې په دلیل سره ثابت ول مقصود وي، یا دعوا جمله ته ویل کی چې پاږي کې بیا منتقدون کې حکم ثابت ول مقصود وي. لکه یو کس وی نبی رسول الله عالم الغیب دی، یا مناسب تا پرېږده وای، یو سړی وی تقلید واجب دی، او مناسب مو د کېږي چاله چې خوب ورځي به پاسېږي خپل ځای باندې ودرېږي چې خوب تختی به خپل کې نه چې زمو وینه مو د مناسب بیا باغه خنوي. مناسب دغه منطقي خبره دي ته وګورئ، دا واغه جمله ته ویل چې باقي به مونته کېدون کې حکم ثابت ول مقصود وي. لکه یو سړی وای نبی صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی، ما کان او ما یکون، اوس په دې کې دا ته حکم دی او پورا قضیه چې باقي دا حکم دی هغه دعوه ده، به په دې دعوی باندې سوال واری دیږي رته وجنه په دې حصہ سره دي ته، یعنی دې دعوی ته مسلم ویل کیږي، دې دعوی ته ولی چې په دې باندې سوال واری دي، ځکه چې په دې باندې سوال واری دي او په دې حیثیت سره چې دا موضوع د واسطه ته مبحث هم ویل کیږي، او کله کله دعوا قضیه کلیه وي، دې وجنه دې ته قاعده او قانون هم ویل کیږي، او په دې حیثیت سره چې بری کې د صدق او د کذب احتمال وي، دې ته خبره هم ویل کیږي. تاسو جمله انشائیه او خبریه ویلې دلته، نو په دې حیثیت سره دې ته مناسب وو چې په دې کې د صدق او د کذب احتمال وي، ته خبره هم ویل کیږي، او کله دا د دلیل جزم وي، په دې لحاظ سره دې ته مقدمه ویل کیږي. ټول تاسو کتلی کتاب کې مقدمه وي، په دې مقدمه کې دې څه لیکلي چې کتاب جز وي، څنګه په دې ته پوه نه شي بغیر نه پوهیږي دا کتاب حصہ وي بقایدا، په دې لحاظ سره ته مقدمه ویل کیږي، او په دې لحاظ سره چې په دلیل سره ثابتول مقصود دې ته نتیجه ویل کیږي. دا خو اضافي خبره شو، بل څه توجه وکړئ دلته بس تاسو سره دعوت نن سبا ست ویل کیږي، اب تاسو ته ولي کوم ځان سره لیکي مناسب. بسم الله کوي اضافي خبرې ور سره رالو. ها دعوا تاسو چا سره ولیکل نشته په نوټس کې؟
خلک یې مناسبه دې کې شته میوزیک موږ لیکلې ده دعوه ویل کېږي هغه جملې ته چې په هغې کې مدعي د خپلې عقیدې یا مسلې اظهار کړی وي په مختصر جامع او مانع الفاظو کی مال حکم جامع او مانع الفاظو کی او پدې کې حکم هم موجود وي او پدې کې حکم هم موجود وي درچوت کې بټنه وانه وکړه دا وشو دا حکم پکې ولیکو دا مناسب دعوت شونن سوونه پوره زما عقیده ده حیات النبی صلی الله علیه وسلم یا زما عقیده ده عیسی علیه السلام د نزول په حواله سره یا د ختم نبوت په حواله سره یا یو مسله د رفلیدینو یا د امین وغیرہ وز په کوم مختصر او جامع او آسان لفظ ور سره مولګوي ښا آسانو الفاظو کې چې کم جملې لیکم دلته حکم هم پکې د عقیدې او مسلې موجود وي نو دغه باندې اطلاق د داوی کی په داو کې به همیشه یاد ساتي داو چې څوک لیکي یو خبره ده په خپل مسلې باندې علا وجه البصیرت نظر وي دویم نمبر ده په خپل دلایل باندې نظر وي چې داو په دلیل سره ثابتول وي او داوی اظهار په دې انداز سره کې چې به ثابت کې په دلیل سره دویم نمبر داو به مختصر لیکي مختصر الفاظو کې راغی تعبیر ګوره هغه وجه داوی کله بغیر مقصودی خبرستانه پر داوی الفاظو کې رادن نشي نو خصم خو زدی وی سند داوی په هر جز په بیر جدا جدا دلیل مطالبه کوي خو په زید دې کې ته حکم پکې یو ولګي مقصودی خبر راولي غیر مقصودی وباسي استاد ته صرف په یو جز باندې دلایل پیش کول پریوزي مناظره و 2-3 غنټې د سپیډ سیز وی ګورې مثلا وزما باز د پر فلیدین او ترک رفلیدین باندې ما ورته ولیکل چې تکبیر تحلیما رفلیدین سنت دي قبل الرکوع بعد الرکوع بعد الرکعتین رفلیدین دا منسوخ او متروک دي لکه څنګه چې د سجدو رفع الیدین منسوخ او متروک ما ولیکل د رکوعات او د سجدو د ټول رفع الیدین منسوخ دي اوس ګوره ما په خپل داو کې 100,000 راوسته یو جز مې راوسته تکبیر تحریمه یو جز مې قبل الرکوع بعد الرکوع بعد الرکعتین راوسته تفصیل به وکړو ان شاء الله دریم جز مې پکې سجدو وغیرہ راوسته نو اوس خصم خو زدی دی امانه مطالبه کوي ما ته استا په داوی کې د درې اجزا جوړیږي په هر جز باندې اوس دلایل پیش کړه نو ځکه په هر جز دلایل دلته پیش کوم زمانه ټیم ځای کیږي نو زه په خپل مسلې او په خپل دلایل سره خپل خصم خو پرېګ دا خپل کتون کې او اوریدون کې به مطمئن نکړې شم مخالف به ما بیزه بیزین خلی مثلا په حیات النبی صلی الله علیه وسلم ته داولی کې یاره زما داوا دادا پټول انبیاء کرام باندې مرګ راغلی دی خجی تمن نرست انبیاء کرام علیهم السلام په خپل قبر کې په تعلق درو سره پادشاہ دی انصاریو سره ژوند دي نغه تا ته ویخه اول نمبر د دې عمر د پر دلیل وخه وقوع د پر استاد ټیم پاغه دلایل ځای کی دویم نمبر تاوی په تعلق درو سره نو ماته پر تعلق ټکه خه دریم نمبر اجساد انصاریو لفظ وخه
څلورم نمبر د قبر لفظ وخه نو ته په دې الفاظو کې دا ولیکل چې مختصر وي مثلا موږ ورته ولیکل مختصرم پلا رسول الله صلی الله علیه وسلم په عالم برزخ کې په جسد انصوري سره ژوند دی دا ګوره الفاظ مختصرم شو جامع معنی هم شو اوس دې ما ته وی ګوري مناسب ضرورت په عالم برزخ کې نو برزخ ته سړی کله رسیږي چې مرګ راشي کنه مرګ قرار خپل هغه کراغه یا دویم نمبر ضرورت رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی حیات ته نو حیات چې یا په تعلق درو سره یا په تلبس دخول درو سره بل صورت غنښت لري نو تعلق د خپل به کراغه ما ته قبر وخه ځون چې د انصوري شتره خبر هغه خپل راغی چې د انصوري خبر کې بل څه کې نه ویږي نو دا ګوره اظهار د عقیدې یا د مسلې په مختصر او جامع معنی او آسان الفاظ سره دا وسی مناسب چې په پول دلایل باندې نظر د سړی نه مالها علی هر څه دی کتلی نو داوی اظهار التسلی داوډ د څه مشکل سره د جوړ کې دا داو نیمه مناظره وي شدی کې لګ ګډ وړ شي بس قصه د نورانه شو کله کله فریق مخالف دي لیکلو کې چې مصیبت جوړ دی علامه الشریح د رسبر مولا بارکی مشهور دی یو کس ورته راغی ولې رجې موږ د شیو سره لیکل کړي ول سم لیکلي ول موږ ورته لیکلي چې دا د اذان نمخ کې رسته تاسو کوم د زیاتی الفاظ وایي موږ بدر تر قران سو حدیث نه ثابتو چې دا غلط تر قران کې ورته خایي چې دا غلط دی نو تاسو موږ د قران نه کم سینه خایي خدا خو هغه مدعي دغه به خایي نو دا ګوره دغه سره رقم خلطوب الفاظ کله کله خلک ولګي چې هغه مناظرین ته مشکل جوړ کړي موږ مناظره وا یو ځکه نو ولته لیکلي و فاتحه غیر مخالفه سره باس ټولو زور لګو تاسو فاتحه ولګي الګا زموږ تاسو سره فاتحه کې باس نه زموږ په خیرت کې در سره باس ته موږ فاتحه خبره نه کوو باقي صورت خبره وکړو زموږ موضوع فاتحه نه ده صرف زموږ موضوع پر صورت پر رکن دی قرات ته خبرته ان شاء الله تبه تفصیل کو نو دا داوا هغه څوک لیکل شي چې د پول په دې ټولو سيزونو د مخالف په کتابونو په خپلو په دلایلو په دې ټولو سيزونو باندې نظر وي او دا بیا دا ولیکل چلو دا په اضافي خبره شو دا مناسب نن سبا چې کوم دی هغه دی خان مناسب د مدعی او مدعی تفصیل به ولیکو د مدعی کار سره د مدعی کار سره لیکي ګوره مناسب یو خبره یو ځلی کلی کې بیا مخکې بدلیل کې غواړي مخکې بدلیل کې د مدعی ذمہ داریانی تاسو ټول سره د کتاب شته به دې کې راوړل یو لیکي لیکي لړ شي زبدي کې یو خبره بل مو کوم بیا د مدعی او مدعی ذمہ داریانو خیر دی دې کې تاسو ګوري په یاد ویم به کتاب کې وایي توجه وکړئ ماته ګوري دا دلیل تفصیل امرسته کوم د مناظرې درې مجلس وی مناسب تلته دا کیسه ګډه وډه کړی د خپلو کې سره دا دلیل بلول وایو مناسب د درې به د مدعی مطالعه ډیوټیانی مخ کې وایو ها تاسو خپل نوټس تر شي دلیل پیدام کو الدلیل هو مرکب من قضیتین للتأدی الى مجهول النظری دلیل هغه قضیه ده چې مرکب وي هغه د دوه قضیو نه للتأدی الى مجهول النظری د دې لپاره چې رسیدل وشي د دې په ذریعہ سره مجهول نظری ته دلیل هغه چې مرکب وي د دوه قضیو هغه دوه قضیه سری صغرا کبرا څه دي لتعدی الى مجهول النظر د دې په ذریعہ سره مجهول النظری نامعلوم سیسته رسایي وشي چې هغه څه شو نتیجه دلیل اگر چې مرکب به رسو قضیو نه سونه دا دوه قضیه سری صورت د دې په ذریعہ سره مجهول نظری نامعلوم سیس حاصل شغی تر رسایي وشي هغه څه شو وستاسو یو تاسو منطقي مثالونه دی ویلي چې العالم متغیر وكل متغیر حادث فالعالم دو جملې دی راوړې نتیجه دی راوستله خدا پرېږدي ما تاسو ته ماته ګورئ دوه قضیه راواخلې نمبر 1 تقلید واجب وتتبع سبیل من اناب الیه وتتبع سبیل من اناب الیه تقلید او اتباع کوه د مذهب د هغه چا چې هغه ما طرف ته انابت کوي اناب الی زما طرف ته انابت کوي
تقلید او اتباع کوه د مذهب د هغه چا انا به الیه چې زما طرف ته انابت کوي رجوع کوي یو دغه شولا چې شولا یو قضیه شولا سشولا یو قضیه شولا نمبر 2 اوس دویم نمبر تدین موږ استدلال کوو هغه استدلال داده په دې آیات کې صيغه د امر راغلی دا امر راځي د وجوب د لپاره کله چې د خلاف قرینه نه وي دا دویمه جمله شو استدلال ورته مونږ وایو اوس دریمه مناسبو نتیجه ور باندې مراد پس معلومه شولا چې غیر مجتهد د لپاره د مجتهد تقلید واجب دی ور دوه قضیه مول کړی نو دریمه قضیه چې مجهول نظری نامعلوم سي زو هغه تر صحیح وشول چې غز شر تقلید خبره پوه شوي کنه شوي یا مثال تذکرہ الوالدین کې مونږ پېښ کو یو قضیه راواغستل حدیث د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پېښ الا اخبركم بصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقام فرفع يديه في اول مره ثم لم يعد دا زمونږ مناسب یو قضیه شوله دویمه قضیه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رفع الیدین پرې خو دي او پرې خودل دا د نسخ دلیل دی اوس په نتیجه ور باندې مرکب کو مجهول نظری اصل شو پس معلومه شو لا چې رفع الیدین منسوخ دي ٹھیک شو نو دا دوه قضیه اولنه یو دلیل دی دویمه قضیه دا غینه استدلال دی او مجهول نظری هغه دا نه معلوم سیس د نتیجه ور باندې مرکب شي مرتب شي بده پوه شوي کنه بر درته لیکلم دي مثلا تقلید واجب دی نو دلیل کې دا یو قضیه شو مناسب اوس بدل کې دوه قضیه دي وتبع سبیل من انابا دا یو قضیه شو دویمه قضیه استدلالی استدلال دا آیات نه چې کوم د مونږ نیسو نو اوس مناسب د دې په ذریعہ سره رسایي او شولا مجهول نظری ته ناغه شو نتیجه شولا په دې ورسېدای دا تعریف شو دلیل اوس اقسام د دلیل سری دا مثال درته ما وایو یاد ساتئ د دلیل مناظری په باب کې دو قسمه دلیل ته ضرورت پېخي دریم قسم په کې اضافي مو خیر دا وجودا یو هغه مناسب دلیل استثنایی چورته ویل کی دلیل استثنایی دی ته وای مدعی او دلیل پیش کو په خپل داوا باندې مدعی قمقل دی نه پوي نو دې دغه نه مخ کیږي بل دلیل تا هم په هم دلیل ورته بل راوړي چې د خبره باندې پوي شي زدید عنادی دی قمقل دی نه پوي نو دغه ته ویل کېږي دلیل استثنایی لکه ابراهیم علیه السلام نمرود ته دلیل پیش کو ربي الذي يحيي ويميت اقمقلو نه پویدو ابراهیم علیه السلام مخ کې لاړو الزمارب نور د مشرق نه راولي چې ته مغرب نه راولا فتبها من المغرب وبويت الذي كفر مناظره کې نن سبا مناسب دوه قسمه دلایل پکار راځي یو دلیل تحقیقی تفصیلی دویم نمبر دلیل الزامی اول نمبر دلیلی حقیقی دویم نمبر دلیلی الزامی دلیل تحقیقی مناسبو مخکې به مونږ وایو په ذمہ داریانو په ډیوټیانو د مدعی مطالعه کی کله چې یو دلیل د مدعی د نقض نه قضاوت وایي چې ورسي بخاری ته وایي چې ورسي ته اوس ګوره د مدعی د جرح نه د ټولو تفصیلاتو نه صحیح سالمو وتلو دغه دلیل چې هغه فریقین په نسبت مسلماتو نه دي چې هغه فریقین په نسبت مسلماتو نو دغه به دلیل تفصیلی وي تاسو سره په دې سی ول مناظر کې لیکلي دي لکه مثلا د غیر مقلد سره زما مناظره ده ما قران پیش کو قران هغه منی زم منم زما په دلیل اعتراضات جوابات ما ټول سم معارضه تفصيلات مې ختم کړه اوس دا څه شو مس دلیل تحقیقی تفصیلی دویم نمبر دلیل الزامی دی دلیل الزامی دی ته ویل کیږي د خصم د مسلماتو نه دلیل پیش کول اگر دلیل چې پیش کون کې پخپل خودغه نه مني لیکن د خصم د مسلماتو نه ورته پیش کې مثلا ګورئ غیر مقلد سره زموږ مناظره ده غیر مقلد موږ ته په الزام کې په دلیل کې خصم زموږ فقہ پیش کړي ستاسو فقہ د لیکل ستاسو امام صاحب دا وایي نو دا دلیل الزامی دی په خپل خو نه مني او کم از کم موږ خو یې بنو کړه مونږه تی دلیل الزامی باندې نظام پوه کې مونږ په دې کې ډېر ضروری خبره کوم ضرور کې ډېر پیخیږي دلیل الزامی هغه دې چې پیش کون کې بخپل خو نه مني لیکن د چا خلاف چې پیش کړي هغه مني په دلیل الزامی کې دوه خبرې ډېرې ضروری وي اول نمبر خبره دا وي
چې په دلیل الزامی باندې داوا نه ثابتېږي، یعنی دلیل الزامی صرف د تایید د لپاره پیش کېدی شي. دلیل الزامی صرف د مثلا زما داوا ما ورته پیش کړله، دلایل له ورته ثابت لا به ورته غیر مقلد مثلا مجلس تاسو مشران هم دالی کړی یا دیو موږ تخپل یو مسله ثابت کړله به تاسو امام صاحب رحم الله هم دالی کړی فقهم دالی کړی. نو ګوره شرط د دلیل الزامی د لپاره چې په دې باندې دا بعد د دلیل تحقیقی نه بعد پیش کول شي، یعنی په دې سره داوا نه ثابتېږي، په دې سره داوا دا به صرف د تایید د لپاره پیش کول شي، دا به صرف د دویم نمبر. اوس کې سره بس شروع شو صرف په دلیل الزامی د استاسو فقہ دالی کړي نو په دې سره داوا نه ثابت الزام ورکه. او دویم نم په دلیل الزامی کې دا ضروری ده چې به د خصم د مسلمات نوي، ابه د خصم دا په زما خلاف فقہ پیش کې زما د مسلمات نه پیش کې او د فقہ مطابق قول به پیش کې معمول به قول به پیش کې که غیر مطابق قول پیش کې نو دا دلیل الزامی هم نه جوړیږي، څنګه چې دا په زما باندې زما د مسلمات نه ده. مثلا اوس د تراو باس راش موږ دې ته دلیل پیش کوي، نور شاه کشمیری رحم الله لیکلی دي، ابن الحمام رحم الله لیکلی دي، نو لکه امام کشمیری رحم الله تقلید خصن کوم زره امام منیفر رحم الله کو نو ماته کې الزام راکړي امام منیفر رحم الله په قول سره راک په مطابق قول سره ماته کې الزام راکړي مولانا عبد الله لکنوی رحم الله په قول امر راک خو دغه تفرد دی، ماته زما په مطابق قول سره تغه راک الزام راک. منکرین حدیث سره زموږ بحث دی، اوس احادیث هغه نه مني او زما خلاف په الزام کې پیش کړي نو زبرته موضوعي حدیث مې پیش کوو، منکر مې پیش کوو، شاذ مې پیش کوو، زما خلاف د حدیث مقبول اقسامونه یو قصه یو روایت پیش کا نو زبر ترغي جواب درکوم سب څه زما مسلمات نه او چې کوم څه زما په نس د مسلمات نه نو داغه نه ماته دلیل الزامیم په دې پوهیږي کنه. ګوري بیا په خبره ځان پوهه الزامی دلیل کې دوه خبرې ضروری وي. سو اول نمبر په دې باندې د داوی بنیادی خودل جایز نه دي، په دې باندې د داوی بنیادی خودل جایز یعنی صرف په دې سره داوا نه ثابتېږي، دا صرف د تایید د لپاره پیش کېدی شي. دویم نمبر دلیل الزامی پر قسم د مسلمات او موږ طالبانو ته په دې سر خوک کو بیا موږ ته وایي د نوشا کشمیر رحم الله د قول پیش کړي، ابن الحمام رحم الله دا قول پیش کې دې څه جواب دی. خدا خو مناسب دلیل الزامی هم نه جوړیږي، مذهب خلاف دی کړه. ما غو امام منیفر رحم الله په مقابله کې امام مالک رحم الله نه دی منلای، نو امام منیفر رحم الله په مقابله کې ابن الحمام څنګه ومنم؟ په دې ځان خپو کې مناسب دی، په دې پوه شوې دلیل الزامی. دویم نمبر مناسب راځو پوری د مناظرې درې مجلسونه دي. سوی اول ته ویل کېږي د مبادیات مجلس، مبادیات مناظره. دویم نمبر ته ویل کېږي اوساط مناظره، دویم نمبر، دریم نمبر مقاطع مناظره، دریم نمبر مبادیات مناظره دای مناسب د دواړه فریقین نه دوه ذمہ داران راشي خپلو کې تعیین د شرایط او کې تعیین د موضوع کې بیا تعیین د مدعی مدعی وشي په دې کې ټول ضرورت پدې کې پوره شي. دې ته ویل کېږي مبادیات مناظره دا شروع بنیاد وي او دا ډیر ضروری وي. دویم نمبر ته ویل کېږي اوساط مناظره. اوساط مناظره چون کې دا مبادیات نرستوي او د مقاطع نمخ کې دی وجن ورته اوساط ویل کېږي. اوساط مناظره دا دلایل د مناظرې چې به مدعی پیش کړي. او دریم نمبر مقاطع مناظره ادي په آسان الفاظو کې تعبیر کو ادار مخ کې مناسب دغه سوا چتر اهلی حق په منځ کې یو مسله راشي او به پای کې دی یو ثالث مقرر کړي د خپل موقف ورولې غیر مروي الله سورځ ټیم موري الله سورځ په اعلان وکي اته ویل کې مقاطع مناظره مونږ دلته برشيدي کې وایو مونږ وایو د مقاطع مناظره چې دي دغه اوس مدعی ولګیدو د مدعی مسلمات ته پیشکی ګوره په دې دي چې تام د خبر را سره منل او په دغه باندې مناظره ختم شي. مبادیات کې و مدعی سکی مدعی به سکی دا مناسب تاسو سره لک کتاب کولاو کوي ښا دروس نه نظر لک کولاو کسر کې ډېر تفصیلی شوی دي. صفحه نمبر 35 ته تاسو لاړ شئ.
پیدام کو دیکھیں وګورئ دلیل اقسام 36 سبب باندې وګورئ دلیل په دوه قسم دلیل تحقیقی چې دلیل تفصیلی مرتبه لکه مای تفصیل او دلیل الزامی تعریف دلیل تفصیلی ته هو مرکب من قضیتین لتعدیل مجهول ولكن يكون فيه مقدمات مسلمه عند المستدل داوت ثابتيږي هغه په دلیل تحقیقی او تفصیلی سره ثابتيږي او دا په مسلم وی جانبین وته دلیل الزامی دی ته وایي چې د خصم مخالف خلپ بند کی دام په مناظره کې په کار راځي او تعریف ادارې چې د مدعی خپل داوا په دلیل تفصیلی سره ثابتول نه بعد دغه مسلماتونو دلیل پیش کول تفصیلا ما پوښ کړی او دلیل الزامی د ناقل پنځ خونه مسلماتونو نه البته مخالف جانب ته چې پیش کړي دغه پنځ مسلماتونو بوي او دغه د کور نه به ثابتې دلیل الزامی لپاره دوه شرطونه دلته خبر یاد ساتل پکاري چې د داوی بنیاد په دلیل الزامی سره نه کې خوده کېدش یعنی په دې سره نه ثابتېږي دا او صرف په دې سره چې صرف دلیل الزامی او دلیل تحقیقی نه دار البته تایید په صورت کې به پیش کول شي نمبر 2 دلیل الزامی پر خصم د مسلماتو نوي دا مناسب تاسو تمات مثالونه پیش لږه نخ کې تلاړ شي دلیل استثنایی دې مخ کې لاړ شي دلیل دې مناسب مخ کې لاړ شي صفحه نمبر 39 تلاړ شي حصص المناظره مناظری مجلس په درې قسمه تفصیل ما کوم مبادیات مناظره نمبر 2 ساتي مناظره نمبر 3 مقاطع مبادیات مناظره داغه مجلس دی چې دوه درې کسان د جانبینو نراش او موضوع شرایط وغیرہ ته کې بکی نمبر 2 ساتي مناظره داغه مجلس دی چې باغی کې دلایل پیش کړي چې خلک د مناظری مجلس باندې یادای مقاطع مناظره مجلس دی چې دوه کسان ثالثان وي او غو بیروز تر دغه مناظری تفصیلی رویداد بیانونو سره د خبري وضاحت وکي چې دغه فریقینو کې پلان کې فریق وګټل پلان کې وویل نوٹ دنن سبا جدید دور او جدید سہولیات او پیشن د مجلس په ثالث باندې با دا مجلس په ثالث باندې به مرتب وي خو د ویډیو په صورت کې ځکه چې نن سبا ویډیوګانی موجود دي هر یو کس ځال نه کتل شي او دغه په سره کول شي ځکه نن سبا عام په هم خبري خو د دې تفصیل تاسو تمہاره ثالثه ول کې کړی دی د مبادیات مجلس کې 15 خبرو ذکر مبادیات مجلس کې 15 خبرو ذکر کیږي نمبر 1 تعین د موضوع الګ مناظره په څه باندې وي پر ولیدینو باندې وي په تقلید باندې وي او جناب فلا یعنی تعین د موضوع کې دلته دی کې اول نمبر 2 تعین د مدعا او مدعی او مدعی یره تعین د موضوع شو اوس په کې دا معلومه دي چې مدعی څوک دی مدعی څوک دی ٹھیک شو هر موضوع په سر کې به موږ نمبر 3 مدعی په دغه مجلس کې مدعی باندې بداغي جواب لیکل ضروری وي چې کوم مدعی لیکلای یعنی ګوره دا مدعی په خپل داوا ولیکي مدعی په دې باندې ترقیحات وکي بیا په مدعی د ترقیحاتونو په جواب داوا ولیکي سبب ولیکي وای سبب ولیکي د جواب داوا د لیکلو نه پس مدعی تک څه ترقیحات لري د جواب داوا باندې هغه پیش کی ٹھیک شو مناسب خنن سبا د باطلو د تنقیحات پوهیږي نه دی سره ترقیه ته ویل کیږي یو څه صفا کول واضح کول اوس ما درته دا وخت په درکړه زما په داو کې په یوځ کې ابهام دی ته تفصیل غواړې په تفصیل درک تاسو وک زما په داو کې یوځ کې ستا اشکال لچره تا په دې خپل عمل نه دی لیکل مونږ ستا عمل جدا دی او دا داو کې جدا سیس لیکل دی نو دا تنقید خو چې ته به زه خبرو پسې ولګي مناظره په وراله نو هغه تنقیحات نه وي او زه مجبورن کې هم درسي مدعي مجلس کې بشور یاره بس دغه سکو تنقیحات به وکړو تنقیحات ردیونه 15 کالو کې تر اوسه پورې د مناظرې ته نه دی وتی موږ سره ثوابي کې مناظره ما ورته لار سره پایو مجلس کې کوم ما ته پته دی تنقیحات په نوم را نه غلطه چې موږ شروع شدي به موږ تنقیحات کوم ورته کوي کنه موږ جواب درکو موږ خپل دلایل مور سره ویلا خبره وکړه کوله مدیر سره بار به کتاب راوچتاو یو قسمه ته وي دی خو تم ډېر کتابونه راوړي دا یو نری غونته کتاب به بار وچتاو بل څه نه مله مینو کړي سره ولا پروي چې ته مناظرې ته راغلو پولیسو پابندي ولګول هغه سي چور راغی وای ما ته چې مونږ حساب یاره زه دې ته حیران یم تا مخالفین چې دی یو ټرک کتابونه راوړي دي او تا معمولی اوسو کتابونه راوړي دا څنګه وای ما ورته چې چور سیب ورشا هغه ته وای چې په پورا ټرک کتابونو کې یو کتاب دې سره واله چې ستاسو د اخیری حیات نبی اسلام پکې
دې نشي راغسته او زما په دې کتابونو کې تور شي او تر حواله زبر تخپل عقیده خیم ان شاء الله دې وسره یقینو کې تر زمون په سماع الموتى باندې مناظره وا پغې باندې نور السبایم پکې راوړل پر ولې په موضوع باندې او چې دومره لاندې وته ټکه راډک کړي او چې به کېنی مخه یو کتاب لم ظالمان لاس نه ورته صرف د سور جوړول لپاره راوي زه ورته به کې اب نه معلوم د غسیره وړي همغه بغي کې نو وس خطرې قداوي چې مخکې دوه کسان راشي غ صرف تعین د موضوع وکي بس کې دغه مرولې کې چې داوا جواب دعوات تنقیات دلایل هر سبب مناظرین په خپل کې به یو مجلس کې کوي بس اوس یې خسر دای مونږ ورته دغه جوړ کړل په دې کې ردیو د تخت غلار بندش ٹھیک شو مناسب نمبر 3 مدعی په دغه مجلس کې په مدعا علیه مثال زمونږ د غیر مغل سره فلینو باندې مناظره وا نو ما دا سوچو کې دا غیر مغل مدعی جوړ شي ګوري مناسب توجه وکړي دا مخکې ما تاسو ویل چې دا واقعه څوک لیکلی چې په دې سیس باندې پوه دي توجه وکړئ مليانو به سره خپل مخالف طریق ته وګوري کله کله دغه سیس سره مدعا علیه په زور مدعی جوړ شي دې مدعی جوړېدو نه خلک ډېر یریږي مونږ ډېر په مونږ په زور ځان مدعی جوړو موږ چې کله ملاړ شو مونږ ورته ول کې یار مونږ مدعی اوس هغه کې وجه دا وی چې کله مونږ دیو مدعی جوړ کړو دیو موضوع لنه راځي د سره تختیر موضوع دویم نقصان پکې دا وی چې دیو خپل عمل په داو کې نه لیکي دریم نقصان پکې دی چې حکم نه لګي نو موږ ورته ځان مدعی کوس مثلا ګوره دیو چې مدعی بس مړه رفع الیدین ثابت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تفسیر نه کوي بیا ته اته ګنټه ورته تاسو نه کوونه درکې جواب نه درکې چې کوم یقینا تلقیه وي او چې ته کله مدعی جوړ شي او تا ورته ولیکل قبل الرکوع بعد الرکوع او بعد رکعتین رفع الیدین دا رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه تر وفات پورې نه دی کړی بلکې د مرګ نه مخکې پریخي دي یعنی دا رفع الیدین منسوخ او متروک دي اوس ګوره ما درې خبرې ولیکلې خپل دا وکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا همیشه نمبر 2 د مرګ نه مخکې پریخي نمبر 3 لحاظ دې د سنت ویل باطل اوس بده لیکي زماره جواب دا وخور دا وی جوابي نو دې به ما ته لیکي چې د مرګ نه مخکې نه دی پریخي مالک له همیشه نه دی کړی دی بلکې چې همیشه کړی دی مجبور وي دې دلته به تاسو ته مجالس کې په پوهه وشي دریم نمبر ما ورته لیکل چې د سنتیت داو باطل ده نو دې راته ولیکل سنت دي څنګه جواب داو د خو داوی جواب دغه زنه شرط یو څه معتبل سوی نو کله کله دغه صورت پیښ شي چې سره ما دې کسانو ته ویلا نو مورته له خدای زمونږ سیستم لاین دی او ان شاء الله چې موږ ورته کوم لاین کې خور دي باطل لپاره مناظره په میدان کې ور کړل دي الحمدلله مناظره میدان ته کلم ناراضي ډېر مجبور شي چرته راکاږي به زور راشي خو که زمونږ نه هټ کړ یو بل لاین ولا مناظره کې د زمونږ هر څه ورته مستقبل کې دیو پیش کړي او دیو ته به وي مشکل بچره ته نو دای نه جوړيږي او ست پلان کې کس چې د مدعي جوړ شو مناظره کړي ده بده نو موږ په خپل دلایل باندې نظر دی عمر هم دی سره موږ ته به مدعي جوړېدل سان دي مدعي جوړېدل الحمدلله سات دی عمر هم شو مناظره زمون خوراک دی اوس نو دغه خبره لیکلې ده دې مناسب کې تر شي تفصیل تمام کو سبن نمبر 41 تر شي مخکې څو ویلا دریم ویلا دریو دای څنګه سره ها صفاتو کې پر څه شي لیکل ما خپل دا کتل نه دی دواره چې څه لیکل دي نه دي صحیح دي مناسب صحیح دي فائدہ کچري یو کس مدعا علیه وي نو هغه به داوی جواب لیکي او یو کس مدعی هم وي او مدعا علیه هم وي نو هغه خپل مسلک ظاهرول سره سره به جواب داوم لیکي مثلا غیر مقلد دا ولیکل چې تقلید شرک دی او زه به جواب داو کې لیکم چې تقلید شرک نه دی بلکې په اجتهادي مسایلو کې بغیر مجتهد باندې مجتهد تقلید واجب دی نو ما دا غوي د داوی جواب مو ګورې مجلس یو خبره کوي دلته ګډوډ کړي تاسو ما ته وګورئ کله کله دغه سی وی کړه
چې دا مدعا علیه صرف د دعوی جواب لیکي څه کوي کله کله دغه سی وی چې دا مدعی د دعوی جواب هم لیکي او په جواب داو کې د خپل عقیده او د مسلې اظهار هم کوي نو دا خو هغه خبرو جوابات وشو خو خپل عقیده اظهار هم پکې راغدل دغه زیاتی خبره شو نمبر 6 تعین بر شرایطو کې په شرایطو کې بدلانی خبرو خیال ساتي شرایطو کې بس لیکي اول نمبر تعین د وخت او تاریخ یې رسو کله به مناظره تاریخ به نه په 3 تاریخ باندې د کمی میاش پلان کې میاش سټیم سهار 10 بجې یعنی چې پلان کې تاریخ او پلان کې ټایم مناظره نمبر 2 تعین د مقام یعنی د زی تعین بکوي مقام په معنی د مرتبه سره شي مناسب مقام په معنی د زی سره شي دغه څه کوي نمبر 3 تعین د کل وخت مناظره یعنی چې مناظره به 2 غنټې یا 3 غنټې وي چار څومره د جاریونو پر ځمندۍ سره وکړي چې دغه لیکل ضروری دي نمبر 4 په کومه ژبه کې به مناظره وي ځکه چې دلته تعین وشو دی وخت پنځم نمبر د جانبینو نمبر 100 کسانو د شرکت اجازه وي شپږم د امن ذمہداري په چا باندې وغیرہ وغیرہ نوٹ د هغه اشیاء دلته مو ذکر لل چې نن سبا عملی مناظرو کې ورته ضرورت پېخي او ساتي مناظره بل مجلس ته ویل کی یو ساتي مناظره تر مبادیات مجلس نه بعد او د مقاطع د مجلس نه مخ کی ځکه دې ته اوسات مجلس مناظره ویل کی پدې کې به مناظرین په خپل پیش کرده داو جواب داو باندې په گفتگو کې او دلایل به پیش کړي مقاطع منزداغ مجلس دی چې پدې کې ثالث دا فیصله کوي چې دا مناظره چا ویل اخري او بیا قصره سر د ثالث تفصیل ما کړو مناسب دا کوز تاسو مناسب اخبار راشي 44 نمبر سوي ترتیب مناظره نامه کې د مدعی ډیوټیان را روان دي خان ترتیب مناظره دي ته وایي چې داوا جواب داوا تنقیات دلایل وغیرہ چې دا ټول اشیاء را جمع کړي نو د ترتیب مناظره ویل کې مثلا کیر دی دا چې تیار وي ګوري مناسب تاسو ګوري کیر اوس مناسب دا پي وي چاول وی چینی وی وبوي ور وی دار څه یو څه شری دینه څه جوړ شي ډیر سيزونه په دې طریقې سره ترتیب ورکول چې باغی باندې یو نو اطلاق وشي اوس دا ټول سيزونه ته ترتیب ورکو ټول د سوي کیر ورته ویل څه اوس مناسب تنقیحات او دلایل او داوا او جواب داوا او اعتراضات جوابات دې ټول ته ترتیب ورکو څورته ویل شي مناظره ورته ویل شي ذمہ داری د مدعا او مدعی مدعی دلته کې بدا باسو چې د مدعی بس ذمہ داری د مدعی بس وي نمبر 1 د مدعی په ټولو نه اولنې خپل دعوه پیش کی او دغه وضاحت به زب خپل دعوه مدعی پیش کی زما دا دعوه ده او دغه به وضاحت ور سره په مثالونو سره وکي تاسو به زمو مناظرو کې کتلی نمبر 2 په دعوه کې چې کوم مفردات وي دغه وضاحت بر خپل مصنف کتابونو د اصولونو پیش کی ګوري منظم مفردات څه دي د مدعی ذمہ داری ده چې په داو کې کوم مفردات راځي دغه تعریفات او وضاحت وکي مثلا ما ته غوړیو مليانو ما پیښلو تقلید د غیر اجتهادي مسایلو کې غیر مجتهد د پاره د مجتهد تقلید واجب نو زه به وضاحت کوم چې دا واجب څه ته وایي دا تقلید څه ته وایي د اجتهادي مسایل څه د درې مفردات زما په داو کې رااله نو ما ته پکار دي چې د خپل مسلم کې د اصول د کتابونو نه دغه درې ټکو د درې مفرداتو وضاحت وکما په دې پوه شئ نمبر 3 د دې نه بعد په خپل داوت دلیل پیش کی دلیل نه خپل استدلال ذکر کی یعنی دلیل او داوی په منځ کې مطابقت ذکر ګوره ما داوه پیش کړی او دلیل به پیش کوم و صرف دلیل پیش کول بنئ د دلیل نه به استدلال ذکر کړي تر څو چې دلیل نه استدلال نه ذکر کړي تر هغه وخت پورې داوه نه ثابتېږي نمبر 4 د مدعی د جرح او د اعتراضات جواب ورکي نمبر 5 د مدعی د معارضي جواب بکي او دغه معارضه او دغه معارضي او د خپل داوی کې به تطبیق راولي ګوره مناسب د اوس ما دلیل پیش کو عبد الله پتر کې راولین عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی د دلیل پیش کو د عبد الله بن عباس د عبد الله بن عمر رضی الله عنه ضرورت مې دغه منسوخ دی راولنې زماني سره تعلق ما تطبیق پیش کو ما دلیل پیش کو تبع سبیل من انا بیلی تقلید وجوب می ثابت کو ډیرته ولا تتبعوا من دون اولیاء ضرورت مې دغه تقلید مضمون په باره کې راغلی تقلید محمود باره کې نه دی راغلی زما استاد موضوع په تقلید محمود د مضمون نه ده او تطبیق به پیش کی مدعی ٹھیک شو بس دلایل کې روان دي ان شاء الله باقی تفصیل ماده ته مجلس کې ذکر شوی ته وګورئ خنم مدعی ذمہ داری نمبر 1 د مدعی بدا ګوري چې د مدعی په داو دلیل کې مطابقت شته اول نمبر کار د مدعی څه دی ګورونه
دی به ګوري دا مدعي چې کوم دعوه پیش کړی دا داوود چې کوم دلیل ذکر کوي د دې دلیل د دعوی سره مطابقت شته کې نشته لري تیر روز کې پنځپریان تاسو کتلی دلیل داو د مړی عند القبر اوریدل د شرکی مسله ده دلیل به څه پیش کوو د قیامت پورز بدار قبرون الله تعالی را پورته کوي پس معلومه شو ناوري نو ورته تاسو مثال غره یو سړی د چاوي ولیرا دغه وخت د کربلا واقعیا لګ بیان کا د سورې اخلاص قل هو الله احد وایو ورته ویل رب داده دا سورت د کربلا والا په نیکه باندې نازل شوه سورت ازړې وایرا مړی ناوري قل هو الله احد دې معلومه شو مړی ناوري نو دې نه کم ځکه معلومه شو نو د مدعي کار د چې دې ته وګوري کم ځکه کمزوري ده دا یو دلیل کې مطابقت شته کې نشته اول نمبر دا وکی نمبر 2 اوس ګوره غیر مقلد مدعي دی دیوی رب العزت سنت دی نبی علیہ السلام همیشه کړی دي دلیل پیش کې بغیر سنتیت او د همیشه او دوام لفظ نشته لري مدعي ته پکاره چې ګور استاد او د سنتیت او دلیل د ثبوت پیش کې دا به ان شاء الله په مسایلو کې تفصیل کوو تشریح چې مطابقت پکې نه وو مدعي رب تنبیه ورکړي چې پدې کې مطابقت نشته د خپل دعوی ماته دلیل راوړه او که مطابقت پکې وو نو که قابل د جوابونو جواب به وکي ورنه تسلیم به کی نمبر 2 مدعي چې کوم استدلال ذکر کړي نو مدعي به دا مطالبه نه وکي چې تا کوم استدلال وکړو تغه ماتر مسلم کتاب نه پیش کړه دا تفسیر د خپل مسلم عالم نه کې او که تفسیر به راي کې نمبر 3 مدعي به د مدعي دلیل کې سوچ او فکر کوي چې دا حدیث قابل احتجاج دی کنه نمبر 4 البته ان شاء الله په مسایلو کې نمبر 4 د مدعي به د غي دلیل کې معارضه پیش کړي یره تا خدا دلیل پیش ګور رسول الله دین کړی دي خدا چې کوم دلیل پیش کوم رسول الله سم پریخي دي ته چې کوم وی چې رسول په زور امین وي چې معارضه پیش کوم رسول الله سلام په قلاره ویل دي سر نه ویل دي ته معارضه پیش کول دا غ ذمہ داریاں دي چې کوم نن سبا مناظرو کې پیش کیږي او رشیدی کتاب چې کوم ذمہ داریاں ذکر کړی دي هغه وګورئ وس رشیدی کوم ذکر کړی اداري ما درته نن سبا عملاً کې دي ما ذکر لې رشیدی کوم ذکر کړی عملاً دي نقل کړی ګورئ ورته همر یک مدعی په صغرا باندې دلیل مطالبه کوي ان ثبوت وغواړي هم دغه تر مناظره په اصطلاح کې منع ویل کی یعنی زید دادا وو کې تقلید شرک دی او څه په دغه صغرا باندې منع پیش کی چې دا تقلید شرک والی باندې دلیل پیش کی نمبر 2 چې کله د صغرا باندې منع وکي او خبر سر ته ورسیر نو بیا په کبرا باندې نقص پیش کی مثلا رب العزت سنت دی صغرا او نبی سم دا همیشه کلی دلیل اداره چې په حدیث کې کان يرفع راغلی دی او ورځي کې چې کان يرفع راځي نو د فعل استمراری راشن وغه همیشه والی معنی ور کوي کبرا نو تب اوس په دغه کبرا باندې نقص وارد کی ګورې مناسمات وګورې دې دلیل پیش کو تا ورته ثبوت په دلیل پیش کا حدیث پیش کو وستا په کبرا باندې نه قزوارید کو رشیدی په اصطلاح کې یره استا خدا و داوا شرف الدین سنت دی او په دې حدیث کې سنتیت څه ذکر نشته وې دي کې کان يرفع لفظ راغلو کان چې کله په مضارع داخل شي نو معنی استمراری پیدا کوي نو سم همیشه کړی دي اوس بدل ته په کبرا باندې نه قزوارید کی څنګه او مناسب ګوره دا کان یصلی فی علیه نبی رسول الله پیزارو کې منځ کړه کان په یصلی داخل شو نه مشه پیزارو کې منځ کو کان یصلی علی راحلتی کان په یصلی داخل شو سم همیشه په سورلۍ باندې منځ کو کان یصلی فی مرابض الغنم بخاری کې دی نبی علیہ السلام همیشه په ګډو بيزو په غوجل کې منځ کو مسجد نبی سلام کې منځ نه کړي نو الته وتر باندې په کبرا باندې معنی قزوارید کو بیر دې پس معارضه پیش کول رته چې نبی علیہ السلام کړي په دې حدیث کې نبی علیہ السلام نه دی کړی دي سره بس ته چې ولا تتبعوا من دون اولیاء ما سي والله اتباع مکوي نو دلته چې وتبع سبیل من انا بیلیا منیبین الله ته ما سي والله کې داخل له اتباع کوي نو دې ته ویل کی معارضه پیش کول نو تبوس پر کبرا باندې نه قزوارید کې همدغه سی په مضارع باندې وکانه راغلی خطبال تکي د مشوالي مان نه اخري مثلا دغه بخاری شریف کې مخکره روان دي په حواله چې کان یصلی پنالی نبی اسلام پیزارو کې منځ کړه دي نو آیا اوس بدلته دلته کوم نه مشوالي مان کې چې نبی اسلام همیشه منځ کړه دي یا دغه سی بل ذکر کان یصلی هو حامل امامه نو دلته کې هم دغه چې نبی اسلام همیشه چې منځ کوو امامه بغي کې ور سره چې کان په یصلی داخل یا دغه سی بخاری شریف کې کان یصلی فی مرابض غنم نو سمانه بکیدلته نمبر 3 د مدعی درېمه ذمہ داری دار چې مدعی کم دلیل پیش کی داغه په معارضه کې بدلیل پیش کی مثلا
هغه دا دلیل پیش کو چې ولا تتبعوا من دون اولیاء چې ما سي والله اتباع مکوي نو ته ورته معارضه پیش کی چې الله فرمایي وتبع سبیل من اناب الیه نو اې د منیبین الله په ما سي والله کې نه داخل دي خدا خو معارضه شو اوس ودی سره سکی مطلب ورته معارضه پیش کی چې الله وتبع سبیل من اناب الیه کله چې دیو درې اصول د دې اصول مذکورونه خبره اوتله نو دې دلیل تفصیلی او تحقیقي وایي دا د رشیدی اصطلاح شو مناسب یو خبره بل ده په داوه کې حکم لګول دا ډیر زیات ضروری وي توجه وکړئ په داوه کې حکم لګول دا ډیر زیات ضروری وي او حکم نه کم حکم مراد څه مادر تلتی ویل دلیلی ځکه چې په شرعي مسله با شو بیا بس کو دلیلی دا حکم شرعي او حکم شرعي تفصیل موږ چکل ولګي به تفصیل هم کې په مرتبه د جایز ناجایز دا مناسب حکم دی خو تفصیل نه دی اجمال دی نو دې لپاره به تفصیل بکول غواړي هلو سره مدرسه کې مدرسه خان اوس بدلتي تفصیل کوي دا غي دلان دي سبق کوي تفصیل وکړي په دې ورسې دی او د حکم لګول نه هر باطل یریږي هر باطل دا حکم شرعي نشي لګول ځکه به ورته ثابتول ګرځي یو مونږ علي حق په کولا او سینه ورته لګول الحمدلله یو لطیفه ورته مولا کړي صبر مولا فرمای هغه وخت د سکول کې ماستر او بعضی خلک دغه په دې سره تعبیر کوي چې مولا امین صاحب د رکاړو یې مولا عالم نو دا خبره غلطه ده اصل کې خبره دای د مناظرینو خپل ترتیب دا وی دیو تدریس نه کوي هغه وځي د تدریس سره کوي بیا تدریس د کتابونو پورې محدودي بیا خارجي مطالعه سره نه پاتې وي نو د مناظرینو دغه دای چې سره بس د مطالعه ته پرسه کې مخالف کتابونه ومګوري خپل بمګورولي مصیبت وي اماله وکړی صاحب الله دغه وجه نه دلته سکول کتابونه مطالعه نه غوړي وړو د سبقونه وې ترخام ملاوي خپل کار سره کار سات به په اخر کې دا به یک وخت په دوه مدرسو کې استاد په نو کړ دغه ترغه بنوري ټاون ته دالته به خیر المدارس ته د مدرسو پیرونو به غس او کله چې په سکول استادي سره د عالم نو خو شیخ غلام الله خان صاحب سکول ماستر القول المعتبر د حافظ عبد الجبار سلفي صبر په ثبوت سره پیش کړي د دیو مشرینات الله صاحب گجراتی هغه سکول ماستر نو به عالم نو څه مطلب شو او دیو ورته لوی القابات لګول خو چې کله پنځبیرانو سره علماء دیوبند اختلاف راغی دیو د علماء دیوبند سره اختلاف راغی دیو بل ماستر وکاړو ماستر دا ډېر د بد زبانه بچی لاول ورته امام المناظرین او فلا کم القابات ورکول او بیرو صدا قسم خبري شروع کړ نبر مولو کړي سره مولو سکول کې ومه ویلی وبرېلې راغی وایغه پرنسپل ته وی چې دا غوته یو ګمراه سړی سکول کې استاد کړي وایغه زره وخت ماته راش ماته چې کیا کہہ رہا ہے دا سوي وای مورته تاسو ته وګه سوي وای ماته هغه نه تاسو دا ګمراه دی ولی ګمراه دی مورته تاسو ته ولی ګمراه دی اجي دا بریل نه تاسو کوتل دا ولی ګمراه دی ورته ویل دا درود شریف نه مانی مونږ ګړو سره مې فرمایي ما ورته تاسو ته چې کم درود شریف نه مانی وای دا ورته د اذان نه مخکې رسته کم درود یې نه مانی وای ما ورته ویل پرنسپل د دنه تاسو کې د اذان نه مخکې رسته درود شریف ول سو کم لري دې سوچ کوي او اوس کې دې حکم لګي به ثابتول ګران دي سړي ډېر سوچ وکړ دا مباح دي مباح امنو کړي صبر مولا فرمایي ویل ما ورته چې مباح تعریف برته ځدانه کې څه به حکم مباح ته ویل کی چې په کولو کې ثواب نه یو په نه کولو کې ګناه نه نو غټ ګستاخ خدای شو مونږ یو ځل درود شریف وې الله رحمتونه راضي دا د اجرونه دي دا د ثوابونه دي او د خبيث وای چې بده کې هیڅ اجر او ثواب نشته غټ ګستاخ خدا شو اوبه زه صدر په وکړه غلې وته بس او حکم شرعي چې بیا لګي مسلم کتاب نه ویل دی بریان نه تاسو کا په جنازه کې کوم درود شریف به سو کم لري سنت چالي کړي دي په ټولو کتابونو مختصر قدوري هدايه وغيرها وغيرها الګه دا په موږ کې کوم درود شریف دا سو کم لري سنت ده چالي کړي ټول کتابونو نمونه ورته فروالی الګه دا رضان نه مخکې روسته چې کوم درود شریف دا سو کم لري په بوت الله ذی کبر کم فقہ کم کتاب لیکلي په بوت الله ذی کبر فقہ چې غیر مقلد کوم ځکه پرې خل ته گمراه شوی بریلیانو چې کوم ځکه پرې خل ته گمراه شوی دا گمراهی نه بچ کون کې سیس ده فقيه واحد اشد على الشيطان من فعل بریلیان چې وي بدعتيان دیو په خپل ځان ته وای مقلدین او چې کله دیو بدعت ثابتول راشي به ځان له مجتهدین شو دا بالکل خشه ده ال دیو راغله محمد دیو بریلی سره کورس کړو دا خبرونو کاني چې دیو په ځان مری خاوري موري په ځان مورتل بدی درته څه دلیل پیش کوو وې د یوسف علیه السلام قمیص نه استعمالو چې غیر راوړو بستر کې وسلو بدعي راغله
نو دا خو د یوسف علیه السلام بدن سره لګېدل نو دا خاوره خو هم د ولی او د بزرګ د بدن سره واسطه راغلی ده نو ما تل دا خو د قیاس کوي نو قید خو په قیاسونه ثابت دي او به کې قیاس کوي نو ته مجتهد نه بیر امام منیفر مولا امام محمد یا امام یوسف رحمه الله دیو کې چانه وغه ته کله مجتهد شوی نو دا چې کله بدعت ثابتې په خپل مجتهدین شي دا ظالم بچ نو حکم لګول ضروری ګوري ورته په داو کې حکم لګول ضروری دی هر باطل له حکم نه یریږي واقع درته مناسب ما تفصیلا نو ویل ته نه تیر شي هر باطل د حکم نه یریږي مناسب ادي وجنو چې حکم شرعي لګي به خپل مسلم کتاب لګي مناسب بس ته تفصیل حکم نور که بس سبب ختم کړي چې کله موږ تفصیلی وایو خدا غل لګي جمالي کوم 2 میاشتې تیر شوی سبقونه رسول غواړي دا ورکړه دا په شکل د مناسب یو ورسې